السلام علیکم. زه سهیل باچا یم او دا وختي د کوټې لنډاکي د الوچو په یو باغ کې موجود یم او راسره ډېر درانه ملګري مشران هم موجود دي. تېره شپه د ږلۍ ورېدو نه که یو طرف ته د فصلونو بې پناه نقصان شوی دی، نو په دې تېرو 2 میاشتو کې د بارانونو له امله هم زمیندارو ته بېشماره نقصانونه رسېدلي دي. دا وخت را سره د دې علاقې مشران زمیندار ناست دي، په یو باغ کې موجود یو. تاسو به په سکرین باندې دغه حالات هم ګورئ چې کم د ږلۍ د عمله کم نقصان شوی دی. الوچۍ شلتالان چې دا وخت زمونږ د کوټې مشهور فصل چې دی هغه دی، د دې شلتالو د حالات ته تاسو وګورئ چې په دې ږلۍ ورېدلي دا بیا د ونې نه راغلی، نو دا پوره میوه چې ده دا ډیمیج شوې ده. او کومه میوه چې په ونو کې پاتې ده نو هغه هم د یو مرض ښکار ده. د محکمه زراعت په حواله باندې د دې ځای د صوبایي حکومت هم د تحریک انصاف یو 2 ملګري یو خصوصي انوایټ کړي راغلي دي، د هغوی هم شکریه ادا کوو. د هغوی دلته زمونږ لوکل چې کوم منسټر دی MNA دی، هغوی ته به دا خبره څنګه رسو، د دې زمیندارو په دې تاوان کې په دې زیان کې به کردار څنګه ادا کوو. لاکډاون دی، د نوره پریشانی ده، د کرونا وایرس دا وبا ده، باغونه چې دي د هغې فصلونه هم تیار دي، دا به مختلف منډاهو ته هم لیږلي. که د سوات نه وځي نو په پنجاب کې هلته کې چې دی لاکډاون دی، هلته به څه صورتحال دا ټول مجموعي خبره به نن معلومه و، ستاسو مخامخ به ږدو او د هغه واکمنو مخامخ یې راولو کم چې د دې ریاست واکمن دی. او همیشه زما دا خبره چې ریاست چې دی دا مور و پلار دی او ریاست مونږ بچیو ناس یو، مونږ به خپل یو فریاد ستاسو مخامخ راولو. عمل کول نه کول دا بیا ستاسو کار دی، خو دا موجوده کم حالات چې زه په خپلو سترګو وینم د کیمرې دا سترګی چې کمینی، نو دا ډېر زیات افسوسناک دی. خبرې به کوو. دا یو باغ ته راغلی و، د الوچو باغ دی، ورسره په څنګ کې د شلتالانو باغ دی، بیا ورسره د خرمانو باغ دی. په دې ټولو به خبرې کوو. زما سره حمید خان ناست دی. حمید خانه دا راته ووایه چې یار یو خو ستاسو سره ډېره زیاته غمرازي کوو، دا بېګا چې کوم حالات رالو بیا مونږ رالو، نو دا څومره تاوان شوی دی، دا دې ته په کم نظر ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټول نه مخکې خو سهیل باچا ستاسو زموږ د درنو مشرانو د ټولو ډېره مهرباني چې په دې خطرناک وخت کې بیا د روژې په خوله تاسو موږ له دونه ټایم راکړو زموږ د غمرازۍ دپاره زموږ باغ ته تاسو راغلئ. ستاسو یو جهان مننه. چې تاسو خو په خپله لکه نه دا باغ چاپېره که ستاسو دا کیمرامین به ښوولی شي، تاسو دې ته وګورئ دا د الوچو باغ دی، ډېر انتهایي نقصان شوی دی جي. دا صرف زموږ یوازې دا نقصان نه دی چې دا په 2020 کې جی که تاسو هیستوري وګورئ، تاسو پسې شاته چاند بین پسې تاسو وکړئ د 2008 نه په رایسته موږ د ملاکنډ ډیویژن خلکو داسې هېڅ قسمه د خوشحالۍ ورځ یو کاروباري سړي نه دی لیدلي. په 2008 کې د طالبانو عذاب راغلی، بیا چې د طالبانو عذاب ختم شو په هغه وخت کې زموږ د دنیا باغونه کاروبارونه ټول هر څه تباه شو. بیا اپریشن سټارټ شو، په اپریشن کې زموږ ډېر زیات نقصانونه وشو. د هغې نه بعد بیا سیلابونه راغله، په سیلابونو کې هم نقصانونه وشو، بیا زلزلې، بیا نور داسې حکومتي لکه زموږ ناقص دغه په موږ راغلی حکومت موږ طرف ته هېڅ قسمه څه خیال نه دی کړی چې باید د KPK خلک یا بیا سپیشلی د ملکنډ ډیویژن خلک ډېر زیات لکه په هر قسم عذاب کې، یا که د سیلاب دی که د طالب دی که نور د حکومت ته طرفه څه دغه موږ ته خیال نه دی کړی. د هغې د لاسه چې موږ ډېر زیات په ټینشن کې یو. بل د ملاکنډ ډیویژن خلک څه کاروبارونه دي، که هر کاروبار دی، که دکان دی، که زمینداره ده، که باغ دی، که هر قسمه غټې د مشینري ده، که هر شی زموږ چې ټوټل سیسټم اپنی مدد آپ دی. که ما د خپله ژبه باندې مثال باغ ولګو، خپل ځان مې سره راوړه، ځان مې سپری وکړو، مزدور له مې خپلې پیسې ورکړې، که ریټ ساز له نور لکه څه خرچې دا ما پوره کړې، خو ما پوره کړې، که ما سره رسېدې بس ما پوره کړې. زما د حکومت سره دا زما حق دی. څنګه چې تاسو دا خبر وکړئ چې بیا ریاست مور پلار دی، موږ د ریاست بچي وو، نو موږ د دغې خپل مور پلار نه دا سوال کوو چې یاره موږ ته نه د کاد لکه د سره نه سپری نه نور داسې د حکومت ته طرفه نه داسې بینک شته چې بلا سود موږ له لکه د زمیندارو له یا د باغوانانو له داسې د بلا سود څخه قرضې فراهم کوي، نه سره ورکوي، نه نور لکه داسې هېڅ قسمه نه کاټن د طرفه. موږ ته کاټن چې دی یو کال په 30 میلاویږي، بل کال په 50 میلاویږي، زموږ هېڅ قسمه تپوس نشته. زموږ که فیصل آباد ته، لاهور ته، کراچۍ ته، ملتان ته، د پاکستان هرې سیمې ته که زموږ مال ځي، پنجاب هلته کې د پنجاب حکومت ورته ډېر په بده سترګه ګوري. امیده دا راته ووایه چې د پنجاب حکومت څخه ذرایع نه دا خبر راغلی دی چې د هغه ځای DC یا متعلقه خلک منډاو ته تللي چې یاره د سوات د میوو حقیقت شته؟ بالکل جی، دا زما د خپلو د سترګو مونږ د سوات میوه شروع شي، هغه هر کوم میوه
دا چې منډای ته لاړ شي تر چې په اولو ورځو په مارکیټ کې یو شی اویلیبل نه ډیمانډ یې سیوا او سپلای کمی نو په هغه وخت کې دا ریټ مثال 500 شی په 800 خرڅیږي نو چې کله د 500 د اساس په 800 خرڅ شو نو سهار متعلقه اي سي کسان راغلي را لګلي یا ډي سي کسان منډای ته را لګلي چې باید دا شی نن په 800 خرڅ دا به سبب 500 خرڅوي نن په 500 خرڅ سبب دا په 300 خرڅوي هغه ډي سي ته دا علم نشته چې 800 خرڅ شو دا ست مونږه سره راونه 500 دلته زمون خرچه ده دلته د باغ مونږ د سړی نه دلته د متعلقه خان ناغستې په دې لون کاټن د پنجاب نه راوړې دي لکه مزدور زمون سره جی ډیلی بیس پانی دی یو مزدور د 600 ډیلی بیس هغه اجرت تخلیب بل په 1000 تخلیب بل 1200 غلی دلته گاډي سی ان جی پېټرول د په دغه وجه باندې هغه لکه زمونږ غراته سو ریټونو کې ورځ دوه برقرار وساتل شو په دوی مورج 200 رئیس چاغي د قبل موږ ته ډیر زیات نقصانونه لکه حد درجه نقصانونه موږ پیښ کوو حمید خان سره موجود و د خبرې چې وي هغه مخامخ رالی زما سره تحریک انصاف زمونږ ډیر ګران مشر درون ملګری صابر خان موجود دی د صابر خان یو د ابای کله هم دی دویمه خبر دا ده چې صابر خان په دې فیلډ کې چې د تجربه د خپل باغونه ذاتی لري بیا د تحریک انصاف په یو ذمہوار څوکۍ دی نو د سره په دې ټول پیګر صابر خان په خیر علي السلام علیکم صابر خان دا راته وایي چې دا موجوده نقصان په دې باغ کې ناسو زنګ په خپو کې دا میوه پرته ده بیګا د الله تعالی طرفه دغه غلی شي او دغه بارانو دا وبا چې د ټول صورتحال دی بیا حمید وی چې یاره مونږ د سواد خلک د ډیر وخت نه په کرایسس کې را روان یو ستاسو خپل نظر په دې باندې څه دی سهیل باچا صاحب لاول خصوص تاسو ډیره شکریا دا کوم چې تاسو په دې سخت وخت کې راغلی چونکې کرونا هم دا هغه فصلونه کاده شلتالو دی کالوچي دا که نور زموږه سمنه غنم دي نن سبا د زمیندار تیار شي د تیار فصل دی نو دا مکمل ډیمیج کړی دي نو اوس زه خپل ګورنمنت ته دا اپیل کوم چې را څنګه چې دا نور کرایسس را او تاسو د خلکو هیلپ کوي نو دا ټول ډیپند خو په اګریکلچر وو تباشو نو که دو د خپل طرف نه د دې خلکو سره د زمیندارو سره د علاقې د مشرانو سره او د دې غریبو خلکو سره مدد وکړي دا د ټول خلکو سره هیلپ دی نو زه هم چیرې د کې بل څه بدوالی نه نو دوله پکار دي چې دې لپاره سټیپ اپ کړي مننه صابر خان را سره او امیرزیب خان لرازم امیرزیب خان چونکه تحریک انصاف زنګ ملګری دی ته بدل تکینم امیرزیب خان یو خو کوم ګورون داستا بای کله دی بیا د غلې غ پټیج بیګا تا برای راست چلول مونږ بیا دواګانی کولې چې زنګ د دوستانو د باغونه دي دغه دي د ټول هر څه په خپل نظر نه تاسو په خپل پوکس سره سبب کوي زه تاسو الله شکریا دا کوم چې تاسو را لې او دا مسله تاسو دی عوامو ته خی باچا تاسو څنګه پته د زمونږه کوټې کې لږ نه ملګرو ټولې خبري وکړي تاسو سپاتی نشو او زموږ ټول دارو مدار په دې باغوانۍ باندې دی په زمیندارۍ باندې دی تاسو فکر وکړئ د دې دانې سره د ریړې والا د دې سره د ګاډي والا څنګه چې د ټولو وي دا د دې سره تعلق دی نو دا کوم افت د دې نه مخکې چې نو هغه هم یو غټ افت دی او دا چې په موږ باندې راغی نو زموږ ټول د زمیندار ناستي د دوی ټول دی یو کال دی ورځي د سیزن ته ناسي او هغه هم د سیلاټ شي نو ډیر افسوس خبره ده چې د الله طرفه ده امیرزیب خان تاسو دا غنئ چې استاو د صابر خان په خپل پالټۍ کې ډیر اثر رسوخ ته بیا تاسو دلته د سواد په سته کنګور تاسو تنظیم سټرانګ دی تاسو دلته خپل یو یونټی ده په تواب باچا څنګه نه چونکه غیب دی خو لکه تاسو خملګرتیا ده تاسو به د منیسټر او د ام ان ای په تر باندې د دې د کوټې کلی د پاره ساس ټیپو چتوي باچا بیګا چې کوم دا مسله را الله گواه دی چې ما بیګا خوب نه دی کړی او زه د منیسټر صاحب سره زما د صابر خان ملګری دی هم پر ابي تکیو زوم پر ابي تکیو د دې د فوټ چې تاسو ولې دا مونږ ام ان ای صاحب تم لیږلی دي چې دونه مثلا تراله او دونه نقصانات زمونږ شنو هغه وی چې را بس یو علمیه دراله د الله تر طرفه ده زمونږ چې سکیږي ان شاء الله مونږ به هغه کو او د عوامو سره مونږ وګ په وګ ولاړیو او دوی په اعتماد کړی دی او د دې هغه بوج زنګ په وګ پروت دی ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو او دا کوم خبره چې دا باغ ته رسو مننه زموږ سره د دې کاروبار سره ریلیټډ مرګره دی چې د دوی منډای هم لري خیر تاسو راته یو دوه ټکه دا وکړي چې تاسو د دې کاروبار لکه څومره دا نقصان شي د سي غلې چې راشي یا بارانونه وشي نو څونه نقصان کیږي بیا بسم الله الرحمن الرحیم نقصان خو زموږ دا وشي چې لکه د بعضی کسانو خو صرف خپل باغونه دی او دا خپل روپے راوړي دي د پنجاب نه د اړتیانو نه او دلته هم د خلکو بیپاریان لور کړی دي نو دا نقصان چې کم شو نو دا وس پیسې هم غول ور کړی دي نو لکه دیو چې دا مال خو خراب شو
لاندې څه خو ځمکې ته راغورځېدلی دی، که په ونو کې څه پاتې نه نو هغه هم د نیمې نه زیات لکه خراب دی. نو موږ ته لکه ډېر زیات نقصان وشو، د حد نه زیات نقصان وشو. آصف خان را سره موجود دی. جی تاسو دا راته ووایه چې ستاسو په دې خپو کې دا کومه میوه پرته ده، نو د دې دپاره پوره کال محنت کیږي، اوبهخوري کیږي، کټایانې کیږي، سپریګان کیږي، نو څه محسوس کوئ دې حالات ته په کم نظر ګورئ؟ باچا صاحب دې د خپل نظر دا غټ نقصان وشو. زموږ ټول زمیندار خلک دی، ټول دې ته ناست دي، د ټولو مرګرو په دې باندې خبرې وکړي. نور په دې باندې څه تفصیل دونه ضرورت نشته، خو دا تاسو هر څه مخې ته ولیدل، د الله یو وخت ښکاري ځمکه ډکه پرته راځي، دا غټ نقصان شوی دی. نو په دې باندې حکومت له پکار چې د خلکو سره څه دغه وکړي، لکه مطلب دا ډېر غټ نقصان شوی دی. آصف خان تاسو خو دا ګڼئ چې د محکمه زراعت ټیم له پکار و چې زموږ نه مخکې راغلی وي، جایزه یې اخیستی وي، سپیګر رپورټ، د تحصیلدار پترو، د پټواري پترو، دا پکار نه و؟ دا خو پکار و چې تاسو ته حمید خان دا خبره وکړه که نه چې زموږ هر شی په خپله دی، که د خپل ژبه موږ څه وکړل ښه ده، که د حکومت ته طرفه خو موږ ته څه ریلیف هېڅ هم نشته جي. زموږ هر شی چې د خپل ژبه دی، که زمیندار دی، که هغه باغوان دی، که هر څه دی، نو خپله خرچه د خپل ژبه کوي. مننه جي. یو مشر را سره ناست دی او د دوی نه هم تپوس کوو. دا راته ووایه جي چې ستاسو په عمر چونکې ډېر دی، تاسو به لیدلي دا ګلۍ هم راځي، مختلف توپانونه هم راځي، خو په بعضې علاقو کې زموږ د سوات نه چې کوم د پنجاب سیمه ده، په هغې کې د محکمه زراعت د طرفه ډېر ریلیف دی، دلته نشته. نو دې تاسو په کم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د خلکو خو جدا هم خوراک ته څښاک ته لکه امرزی وي، د صابر خان دلی وي، کله چا باغ دی د خان باغ دی، د لور واده دی باغ ته رخ کړی، د زوی واده دی باغ ته رخ کړی، حج عمره دې طرف حج عمره دې ته رخ کړی دا، او هغه الله پاک د طرفه پیازاب او پتره شي د حکومت ورسره صدقه نه. او بل لکه د ما دی وراره تاسو حمید خان وي چې په پنجاب کې نه، پنجاب په عام باندې دغه نشته، د پنجاب په عام باندې پنجاب حکومت صدقه نه کوي، هغه ګران خرچي کوي. چې زموږ د سوات او زموږ د ملکن ډویژن میوزي نه هلته کوي، نو دا زموږ د سرحد زموږ د خپل کې پی کې د مینه ایم پی دا هوسي ماري چې د خپل ملک ته پوسو کې چې مونږ په کوڅه خزي مونږ بیا وټون لا زما خزه د گاونډي کرنه جي او پولینګ سټیشن لږی، پولینګ سټیشن لولې زه په پولینګ سټیشن سکم. او تاسو دا غوښته چې یاره داسې حکومت راشي لکه څنګه چې عمران خان وایي چې یاره زه به د غریب ته دغه په دهلیز باندې ټول انصاف تقاضې پوره کوم، د دې دپاره تاسو دا سټرګل کړو؟ د عمران خان خو زه اوس هم شکر ادا کوم، بیا هم دا کوم د عمران خان اوله دویم دریم نشم ویلی، او نور خو بیا ورته هم دغه زړو کپنونه راغلي، دا زړو پارټونه ورته راغلي وو. عمران خان ټیک دی، خو هغه عمران خان بالکل ټیک دی، اوس هم بد نشم ویلی، بیا هم نشم. او که دغه پوهه دغه چاله رړه بدي نو دغه نه به بدي، خو دغه سړي نه مړه نه دی بد. صرف دا راته ووایه چې بیګا کله دا ګلۍ وشوه نو بیا د باندې شپه څنګه تېرېده؟ شپه خو دغه چې د الله پاک دغه بالکل ولې به نه خو په زموږ دا رزق دی، زموږ دا دغه دی، او زه د زړه نه جوړه یم، زما سوي زما خو دا باغ دی، هم د زوی واده دی، هم د لور واده دی، هم تاسو یار دوست هم هر څه دی، او هم غواس خیر دی، دا مې د دې شي نه دی. او ثابته میاشت مونږ هم رالو دا چایونه څکو او دغه کوو؟ نه هغه خپل قسمت دی، هغه د خپل قسمت دی. ډېره مننه جي. بابا چونکې زنګ مشر دی او حقیقت ته دوی زموږ ډېر خدمت کړی دی لاکډاون په حواله باندې، موږ دلته مسلسل راغلي یو، بل یو مشر را سره موجود دی. ستاسو نوم څه دی؟ زما فضل رازق. ښه دا راته ووایه چې د دې باغونو سره څنګه چې د حاجي صاحب وایي دنیا تاسو منصوبې رخ کړي که نه چې یاره ځان له به سودا کوم، ځان له چې د حج عمره به کومه، نو هغه فصل ستا په خپو کې پروت دی، نو څه وي؟ زه څه ووایم، تاسو د مخې دي د جنو خفه یې؟ تاسو بالکل پې خفه یو، زموږ نور څه دغه دی ته بس لکه دا دغه دی که نه، دا پوره دا پټی دی چې د دې ته هر څه دنګ تمه ده او کله چې داسې حادثې راشي بیا د حکومت چې دی نو بیا دی د مور و پلار کردار ادا کوي، ځي هغه ځای ته د هغې ډیټا جوړوي، نو څوک راغلي دي ستاسو خوا نه نه دي راغلي؟ ټیک. ښه د دې بابا سره به خبرې وکړم، دا مشر بابا نه دی چونکې ماله خبرې یو یو دوه خبرې وکړه، ماله هو نه راځي خو داسې ما لګي. نوم دې څه دی بابا؟ محمد رازق. ښه دا راته ووایه چې دا ملګري راغونډ شوي دي ټول خپل هم واورېدو، مونږ هم ټولې دنیا ته، دا وخت تو په دې سکرین ټوله دنیا ته ګوري، دا کوم عمل چې شوی دا میوه ستا مخامخ پرته ده، د دې پر یاد چې ستا په خیال مونږ چاته وکړو نو زنګ په دې خبره به کار وشي؟ ولې به نه کېږي جي، زموږ خو دغه ذریعه ده او دغه دی، نور دې ته سترګې نه غوړېږي، نور خو هېڅ هم نشته. ټیک. دا پر یاد چاته وکړو؟ تا ته موضوع څو ښکاري چې تا ته موږ ووایي چې زنګ سره هیلپ وکړي؟ خو یو الله ته به کوو، نور موجود
الله ته به سوال کوو نور به چې دې څوک واکدار یا ته به یې کوو نو. ټیک ستا په نظر کې واکدار څوک دی د ملک دا وخت واکمن څوک دی؟ اوس خو دا دغه دی که نه عمران خان. عمران خان ته وله ووټ ورکړی؟ ما ښځې وله ووټ ورکړی دی. اوس بیداره چې د هغو کم خلک چې دی که نه هغه زموږ د سره پروا نه ساتي لکه په داسې باندې چې دا وکړي بیا هغه دې غوزاره کړي. نه نو دا دوه کسان خو نن مونږ بندیوان راوستي دي ستاسو ته ناست دي. که بندیوان دا خو اوس راغل بس په ختم به شي. ښه کار به نه کوي. ښه دا صابر خان چې دی او میرزیب خان ته اشاره ده. نور ملګري هم ناست دي او دا ریپورټ چې دی زه به راشم دې ځای ته. زه ته په دې سکرین باندې تاسو ته لږ دا فوټیج ښیم د دې شلتالانو بېګانۍ ګلی اثر دا و چې په کم ځای ټچ شوي ده بیا دا ځمکې ته راغلی دی نو دا د ګلی نښه ده جي دا تاسو ګورئ زموږ په دې سکرین باندې دا د ګلی نښه ده او بیا د ځمکې ته راغلی دی او دا کومه میوه چې پرته ده بختي روان خان تو راوړه دا الوچۍ ده او د الوچۍ وړوکی کریټ چې دی هغه په 1200-1500 روپۍ خرڅېږي او د الوچۍ دا فصل چې دی دا ډېر قیمتي دی ولې چې د الوچو بوټي چې دی هغه پیداوار دلته کې اوس لږ کم شوی د شلتالو دا ملګري چې تاسو وینئ دا ینګ هلکان دا د دې باغونو چې کوم مالکان دي چا چې باغونه په قرضو پیسو اخیستي دا د هغوی بچي دي د دوی سبق دی د دوی چې دی د ایجوکیشن مسلې دي د دوی چې دی نوري ستونزې دي نو دا یم کول چې دی دا ټول پریشانه دی نن راغونډ شوی موږ ته یې غوښ ښودی دی چې یاره دوی به داسې څه د مداریتوب کارنامه کوي چې زموږ دا مسله به حل کیږي خو او د صابر خان او د امیرزیب خان شکریا دا کومه چونکې هغوی د حکومت ټیک ته د موجوده پارټۍ کسان دي خو دا ایشو چې دا ډېره زیاته لویه ده دا ایشو چې دا د صوبایي حکومت د اسمبلی ایشو دا د وفاق د محکمه زراعت دپاره د بیروني دنیا نه ډېر غټ غټ پنډونه زه که اوس د هغې په تفصیل کې ځمه څه مشران به رانه خفه هم شي دا وخت داسې دی چې په ملک باندې لږ سخته ده په ریاست باندې لږه سخته ده نو زه دغې تفصیل له نه ځم خو په کار دا ده چې په دې څه نه څه عمل وشي د دې حمید سره اخرنۍ یو دوه خبرې کوو بیا پروګرام راغونډو جی حمید خان. باچا جی زموږ چیرې د خپل صوبایي حکومت نه بیا سپیشلی زموږ ایم ان ای چې دی سلیم الرحمن صاحب دی ایم پی ای چې زموږ دی هغه ډاکټر امجد دی زموږ خو جی خوش قسمتي داره چې زموږ وزیر اعلی زموږ د خپل سواد دی او هغه هم د دې فیلډ سره ریلیټډ دی د هغه باغونه دي خپل ډورې د باغونو کار کوي هغه دی ټوټل سیستم نه هغه واقف دی ټوټل سیستم سره هغه ریلیټډ دی زموږ د وزیر اعلی صاحب نه دا درخواست دی او د پرزور اپیل لیبل کې بلکې ریکویسټ وته کو سوال منت وته کو موږ ډیر زیات غریبانان او جزانان زموږ چې سا اسره بسري زموږ د باغونو مثال زموږ د سکار دی لکه د انسان چې یو بچي وشي او د کال نه پرای سه پیغه خرچه روانه کې او ایسته کې لس یو لس کول ته ورس یو مړ شي دا نه لس کال چې د خرچه وکړه خو دغه دا مطلب دی چې په د خرچه کوم دی بس با کامیاب شي دا پیسې ودی ما تر واپس کی هغه د لس کال په عمر کې مړ شي نو زموږ د باغونو د کار مثال هم دا موږ د کال یو لس میاشتې د خرچې وکړي په لکونو په کروڑونو روپو خرچې مونږ وکړي و زموږ چې کومه خرچه وکړه سره بسره غلاړه په ځمکه وغورځېده اوس موږ ماښام نور کلم 2 رکعته نه پل کوو نن به 4 رکعته 5 رکعته به کوو ځکه چې سیسټم ټول لاړ به هم 2 رکعته کول موږ باغونه ډک دي اوس خو شی وغورځېد نن به 4 رکعته 5 رکعته نن به تراویم د خیره ټولې کوو ټیک عوامي د کم چې د بیګا چینګ تاسو خپل را نو تاسو سره ساړتیانو رابطه کړې وي هغوی ته هم یو ټینشن جوړ شي بالکل جی زموږ د خپل وزیر اعلی صاحب نه زموږ دا درخواست دی چې هغه د پنجاب وزیر اعلی ته هغه د سین وزیر اعلی ته هغه دا ریکویسټ کوي د خپل حکومت په تر باندې د خپل سره حکومت سیستم په غي باندې چې لکه د پنجاب په امبانی د سین په امبانی هیڅ قسمه بین د فیصل آباد د کراچۍ د لاهور د پاکستان په هر سیمه کې هیڅ قسمه بین نشته زه په خپل د پاکستان په هر منډای کې پاتې شوی مچ دغه په 1800 2000 لکه دغه ام چې د خنه خرسيږي هغه ته حکومت کې ای سی راضي کې ډي سی راضي کې متعلقه هر اداره راضي هغه د ام طرف ته نه ورزي هغه صرف شلتالو ټچ کې لوچي ټچ کې خوبانټ کم چې د ملاکن ډیویژن میوه دغه ته چې بای د ارزانه کوي په دغه ټیم کې هغه دغه کوي او بل زموږ حکومت نه پرزور مطالبه دار چې لکه څنګه تاسو ما په تیر خبرو کوي چې بای زموږ ټوټل سیستم خپل مدد آپ ته نو موږ د خپل صوبایي حکومت نه یا د وفاقي حکومت نه موږ د ریاست بچو عمران خان او کم چې د وفاق حکومت ته هم زنګ زموار زنګ یوازې د کیپ حکومت زنګ زموار نه لري زنګ دغه نه د پرزور مطالبه ده چې بای زنګ د ملکن ډیویژن خلکو ته دي د سود نه علاوه یا د سیستم د موږ ته پرووایډ کی چې دلته موږ ته یو پیکیج د موږ ته اعلان وکړي دلته غټ غټ سرمایه‌کار دي غټ غټ باغوانان دي دلته جی موږ ته ری سپیکټري ولګي سکارخاني د موږ ته ولګي چې موږ د خپل شلتالو کله چې دا مارکیټ
مارکیټ باندې بوج کیږي چې دا په مارکیټ نه بوج کو دې ته مونږ جوس پلپ وغیرہ یا زنانو د کاسمیټک وغیرہ سامان یو جره شلتالو تاسو یو سو اهمیت ته بیانوم د شلتالو د دې یو غون شي نه چې بس چا وخړو کوونه خړو چې ګیل شو تاسو ډاکټرانو ته پوس کې اداره زړه د پاره د شوګر د پاره د زنانو په خایس کې دا ډېر غټ کردار ادا کوي د الوچي هم په وجود کې په د ډاکټري په دغه کې ډېر زیات غټ کردارونه ادا کوي نو زموږ د خپل صوبایو د حکومت نه دا درخواست چې بای کدي 2020 نه تاسو مونږ واړو لو سکل مرابانی ځان ننګار کو د دې روډ په غاړه زما خو بدغل ته د کټ ټرک لاندې په پروت مې نور نشم کده بابو اس کیږي چې د بروغي زما خو نور وس ختم دی مننه حمید خان زو صرف د صابر خان مرزیب خان دا ټول خبري واوري د شوینو د دوی هم واوري دي چې د دوی په څه نقطه نظر دی یو دوه بټکو صابر خان دا ټول خبره تاسو واوري د تاسو نقطه نظر څه دی په دې باندې نو موږ دا وایو چې نقصان خو شوی دی په دې کې شک نشته خو د خپل حکومت نه ان شاء الله تعالی موږ غوته یو اپیل کوو چې د خلکو هیلپ دی وشي په هر طریقې باندې چې څنګه چې حمید خان وي ان شاء الله تعالی موږ خپل کوشش کوو چې د خپل خبره خپل امنیت سپ ته ام پی ایس سپ ته خپل اعلی حکام ته ورسو او چې د خلکو هیلپ وشي امیر زیب خان بالکل څنګه چې دوی ان شاء الله موږ به د وزیر اعلی پوری کوشش کوو چې دا خبره دوه ورسو دا زنګ ټولو نقصان نه دی یوازې دونه دی او زموږ د دوی سره څنګه چې ما مخکې ولاړی و سره او ان شاء الله دوی ته به خبر ملو شي مننه جی د حکومتي موجوده حکومت چې د هغه د دوه نمائندگان چونکې دا زنګ ملګری دي زموږ رونه دي او زموږ په یو ټلیفون باندې ته حاضر دي کوسی رسی او کنه خو خپل خبره خټیک ټاک کوي او د عوامو سره ناستي د رنګي د حمید خبري چې دي هغه هم ډېر دردمن دي او مشرانو چې کوم خبري وکړي یا دا کم ینګ کول چې کم وخت خو دی دا یو لوی علمیت او د دې زموږ د سب ډیویژن د دې ټول دارومدار چې د په زراعت د دې ته څنګه چې مشر بابا وي چې د لور واده د زوی واده عمره حج قرضې او نور ریلیټډ څه خبرې دي هغه مونږ د باغات چې د دې سیزن ته خو دي چې په دې کې به دا هر څه کو دي له منسوبې په کورونو کې رخ شوي نو د بیګانۍ د دغه غلې د باران او د طوفان د وجې نه دا دومره لوی نقصان زما په خیال چې دا په ارباو کې دی ولې چې د کوټې کلی یوازې کزو د شلتالانو ذکر وکم نو د دې مختلف درې باندې دي چې دا هغه باندو د اخر سره پوری د شلتالانو او د لچو خولي باغونه دي دا د ملک ګډ تزي او د بیرونی دنیا ته هم زی د دینه دلته کې د سواد د جوسو فیکټری چې د سی ام یو پیره په خپل سپیچ کې هم ویلو چې زوبا د لپاره کردار ادا کوم چې د سی ام د موجوده چیف منسٹر د مڼو باغونه دي په مټه کې دا یو لوی د زمینداري سره د ریلیټډ دا یو کاروبار دی په کار دا چې د زمیندارو ته د په دهلیز باندې سن سارلی پر هم کړی شي یا دوی لا موجوده چې کم بانکونه دي بلا سود دوی ته د قرضې یو پیکیج ورکړی شي عمران خان چې د دوی سره واده کړی و چې زوبا د غریب په دهلیز باندې هغه ته انصاف ورکوم او هغه به دومره سټیبل کوم دومره پاورفول کوم به چې هغه به چاته ضرورت نه راځي او د زراعتو چې کوم ډانچه د نو په دې باندې زیات فوکس د عمران خان دا و چې دلته کې د غرونو باندې د بوټو لګېدو کدغه نو عمران خان په خپل هم شوقي دی د بنیګاله چاپیره که تاسو وګورئ شنه ونې دي بوټي دي باغونه دي نو هغه ته مونږ ریکویسټ کولی شو د ریاست ته چې دی مونږ فریاد کولی شو دې ته مونږ اپیل کولی شو دا څه چې مونږ په خپلو سترګو وکتل دا ډېر زیات دردمن دي افسوسناک دي زه نه د خپل ټیم د بختي روان او حضرت حسین سره زه سهیل باچا ستاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په